أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة اخلاص دا مکی صورت دے پا ترتیب دو نزول کے 22 نمبر دے پس دو سورہ ناس نا نازل شوے دے او پا ترتیب قرآنی کے 112 یوسل دولسم فز دو سورہ لحبنا ربط او تلند دے صورت دمخ کے سرا پا گنو وجوہ باندے دے. یو وجہ اغا دادا مخ کے صورت کے عذاب دنیاوی او اخروی ذکر شو نو دی صورت کے دہاغینا دا بچ کے دو سبب ذکر کئی زکا دا صورت پہاغب سے متصل راوڑو. دو صورت نم دے سورہ اخلاص. امام علوسی رحمہ اللہ دا دی صورت تقریباً 2 نمونہ ذکر کری دی. سورہ اخلاص سورہ توحید آغا صورت چی آغا شامل دے ٹول توحید تا توحید پکی ذکر دے. آغا صورت چی دا اللہ وحدانیت پکی ٹول ذکر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی پمانزہ دا سورت وی سورہ اخلاص سورہ توحید امامت کئی مخ کی منز کئی صحابہ وتوی دغا امام تا دغا مخ کی منز کون کی تا چکلم منز کئی نو پا ہر رکعات کی چکم جہری منز دے کئی امامت کی سورہ اخلاص پکے ہوئی. صحابہ وتوی چتخو دا سورہ اخلاص وے بل صورت ولی نوے بل پکے وایا. بہرحال صحابہ کرام دا بدعاتنا دا ناجائزنا دیر اغی نفرت کاؤ و دا صورت بدلوارا بدلوا کلا داوایا کلا بلوایا. آغا صحابی و ازبام دا صورت ویم سورہ اخلاص سورہ توحید. صحابہ توی کتا امدار صورت ہوئے من با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عرشو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا با اوائیو استا پا حق کی چی دے امدار صورت ہوئی صورت نبدلے آو تویزو امداوے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ عرضو کو چی دا فلان صحابی دا فلانے صحابی امدایو سورت اخلاص ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را اغوختو او توی تبل سورت ولی نوے چی سورہ اخلاص ہوئے. او یا رسول اللہ زما دا اللہ دا توحید دا وحدانیت سرڑی رضیات من دا شوق میں دے دا اللہ توحید وحدانیت میں خوخ دے او بل دا سی صورت چی آغا خصوصاً پا توحید لگے دلے زما پا نظر کی نرازی او کدینو آغا سورہ اخلاص دے. زد اخپلی مننا دا توحید سرا دا اللہ دا وحدانیت داغی سرا من دا نزک دا صورت ویم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوی چستا دا منا دا توحید سرا دا اللہ دا وحدانیت سرا دا بتا جنت تبوزی. دا حق صورت دے چی دا اللہ وحدانیت بدی کی ذکر دے.
قل هو الله احد اوایا پیغمبره دغه چې دا خلک یې تفوس کوي چې الله رب العزت دی دا احد دی. مسند احمد کې د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ په روایت ذکر کوي څه کسان راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تفوس کوي د الله پاک په باره کې چې د الله پاک نسب راته بیان کا اے محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک نسب راته وښایه د الله نسب څه دی. بل روایت یو کس راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله پاک صفت راته بیان کا. هر یو چیز چې جوړي یا د غوښې د اډوکي نه جوړ دی، د ونې او د فلو نه جوړ دی، مثال د خاورې او د لرګي نه جوړ دی، د الله پاک د څه نه جوړ دی؟ د الله پاک چې جوړ دی دا د څه نه جوړ دی؟ الله پاک سوره اخلاص را لیږي. قل وایه پیغمبره هو الله احد، دغه الله چې دا خلک تفوس کوي د هغې په باره کې احد دی. احد ووایه، واحد نه وایي چې الله واحد دی، بنا تعداد پہ راځي نه. الله پاک احد دی، یو دی الله پاک. قل هو الله احد، اوایا دغه الله چې دا خلک تفوس کوي احد، دغه یو ذات دی، یو دی. که سوچکو ته یوې زم یوې ما هر یو کس یو دی، الله څنګه یو دی؟ شبیر احمد عثمانی رحمه الله هغه وی الله پاک یو دی په ذات او په صفاتو کې. زما استاد ذات شته دی، صفاتونه را پکې د یو بل شته دی، لیکن الله پاک چې دی داسې ذات دی چې هغه یو ذات دی، داسې ذات دی چې هغه په ذات او په صفاتو کې چاته محتاج نه دی او نه داسې څوک شته. قل هو الله احد، وای الله پاک یو دی. الله الصمد، الله پاک صمد دی. صمد څوک دی؟ الله. الله الصمد. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي صمد چاته وایي؟ صمد هغه ذات ته وایي، هغه چاته وایي چې هغه چاته محتاج نه او ټول مخلوق هغه ته محتاج دي ته وایي صمد. الله پاک صمد دی، الله پاک چاته محتاج نه دی او دا ټول مخلوقات الله ته محتاج دي. لمات والا وایي صمد چاته وایي چې پاسه څوک نه د هغې نه د حکم چې د ته حکم کوي. الله د چا د حکم محتاج نه دی. الله الصمد. شاه ولی الله رحمه الله ذکر کوي الله الصمد، الله پاک بی نیاز دی. الله الصمد، الله پاک بی نیاز دی، بی احتیاج دی، بے پرواہ دی. څنګه الله پاک بی نیاز دی؟ په الله پاک د چا نیاز نه چلیږي. موږ وایو د چا په کور کې بچی ماشومي نور زامن نه یو زوی هلکه وایي د پلاني بچی دی او ډېر نیازبین دی، نیازولی دی. د پلاني بچی دی، یو بچی دی، ډېر نیازبین بچی دی، نیازولی بچی دی. د هغه ډېر لحاظ کوي، په کور کې روانۍ کوي، پیالې راګزاري، لوښې ماتوي، شیطانۍ کوي. څوک پې غرض نه لري، وایي د پلار یو بچی دی پرېږدئ چې څه کوي هغه به کوي. بعضې خلک وایي د الله پاک نیازولي خو شتې که نه، د الله پاک نیازولي دي، نیازبینانې دي او الله پاک هغې ته څه ناڅه چې کوم دی کارونه سپارلي دي هغه یې کوي. نه نه نه، الله الصمد، الله بی نیاز دی او چې څوک وایي د الله پاک نیازولی دی او نیازولی شتې دی، د هغه مطلب دا دی چې دغه اولیاء کرام چې چاته نسبت کوي
دغه اولیاء کرام وی د الله پاک نیازولی دي د الله نیاز بنان دي مطلب کروانه کوي که هر څه کوي الله ورته څه نه وایي نه الله پاک نیازولی د الله پاک نشته نیاز بنانې نشته الله صمد ذات دی دا اختیارات یې چاله ورکړي نه دي او که ته وایې چې ورکړي دي ځکه د بعضو خلکو عقیده دا ده چې یو څوک هغه د بچو ذموار الله پاک ګرځولی دی نو څوک یې د مال ذموار ګرځولی دی څوک یې د ننکو ذموار ګرځولی دی څوک یې د بخل او د زړي ذموار ګرځولی دی او زمونږ په پښتنو کې د هغې مثالونه دي زمونږ په پښتنو کې د هغې مثالونه دي پیر بابا رحمت الله علیه ټول پښتانه او دوی والا کې پیر بابا رحمت الله علیه د څه ذموار دی د بچو ذموار دی پیاده به ورته خلکو مزلې کولې د لرې ځایونو نه به راتله پیر بابا لزم او پیاده زما پیر بابا ته ځان رسول د بچو ذموار دی الحمدلله عقیده خوره شوه عقیده د توحید خوره شوه پیاده به خلک پیر بابا لتلو خلک به کاکا صاحب لتلو وی دا د لیونو ذموار دی اول ته صاحبان بناستو نو هغوی به ورته بیا وی او وایي چې څه وایي قبلولو ځای دا دی د قبلولو ځای جومات و هلته چې څوک ناست و هغه دا د قبلېدو ځای دی وایي چې څه وایي هغه خوا او شا به تاوېده را تاوېده زه خو ویم الحق للقریب ثم للبعید حق دا د نږدو خلکو بیا د وروسته د لرو خلکو حق د ګاونډي حق مخکې دغه زیارتونو کې چې کم خلک ناست دي دغه زیارتونو کې چې کم ملنګان ناست دي منجوران ناست دي هغه ملنګان هغه منجوران د چا پوزه نشتي د چا غوږ نشتي د چا شونډه نشتي د چا لاس نشتي د چا خپه نشتي او هغه زما او ستا 5 روپو ته ناست دي وایي دا 5 روپۍ خوراکه زما او ستا 10 روپو ته ناست دي وای چې بله میخې او غواګانې ورکوي بچي ورکوي نو دا خواته چې ناست دي دوی له ولې نه ورکوي دا خواته چې ناست دي دوی له ولې نه ورکوي د ورکولو ذات څوک دی الله دې ته وایي توحید دې ته څه وایي توحید او ورکولو ذات الله پاک دی خوا او شا ملنګان ناست دي منجوران ناست یو کس واقع ویله وی کاکا صاحب خواته روان وم اوس الحمدلله عقیده خوره شوه وی کاکا صاحب خواته روان وم چې پانه مو کو یو سړی تک شین کمیس او شین پرتوګ او شین پټکی دی وی داسې مو تفان وکړو هر څه ګډوډ دي وی تپوس مې ترې وکړو چې هلکه چېرته ځې وی کاکا صاحب ته داسې فان وکړو چې وی ما ته تپوس وکړو چې چا پیدا کړی وی چې الله پاک پیدا کړی ما وی ما چې په امت د چا وی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما چې په مذهب د چا وی چې د امام ابو حنیفه صاحب وی ما چې چېرته ځو چې په دې زیارت ته یې پام وکړو چې وی ما ته پته ولګېده چې دې سړي اودس نشتی دی د الله پاک نوم بیا اودس وایي د پیغمبر نوم بیا اودس وایي د علماو نوم بیا اودس وایي د زیارت نوم بیا اودس نه وایي دې ته وایي مینه وی ما په زړه کې وویل چې داسې مشرک به چېرته ګورې بل وی پرې راکې وي خو د څه مې له پاڅېدو وویسته وی چې ښه مې وواهه دا چغې وویلې وی داسې ته روان شوم وی بیا مې په زړه کې راغله چې لکه مشرک دې پرېښودو په قیامت کې به الله تپوس کوي بیا پسې راستون شوم وی بیا مې ترې تپوس وکړو چې چا پیدا کړی وی بیا راته هغه شان ته وی بیا په درېیم ځل بیا خو وی 3 ځله مې سم وواهه وی د بدو مرغه چې کوم دی پولیس رالو په لاره تېرېده هغې ته اواز وکړو چې دې سړي راسره ظلم شروع کړی مړی کړم وی چې هغه راوی چې ولې ما چې دنه تپوس وکړه وی ما تپوس وکړو چا پیدا کړی وی هغه تپوس وکړو چا پیدا کړی چې الله پاک وی ما تپوس وکړه چې په امت د چا وی چې په امت د چا وی چې د محمد رسول الله خو به هر حال وی چې دا څه وی ما دا اودس نشته د الله پاک نوم بیا اودس وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم بیا اودس وی او د زیارت نوم بیا اودس نه وی عرض مې دا کاو عقیده توحید الله پاک خوره کړه الله الصمد الله بنیاز دی لم یلد ولم یولد لم یلد
الله پاک کم دی د نه څوک پیدا نه دي ولم یولد نه دی د چا نه پیدا دی د الله پاک بچي نشته د الله مور او پلار نشته پښتانه سوال کوي او بل نه وایي دا څه شی دی چې زمونږ شته او د الله نشته وایي دا څه شی دی چې زمونږ شته او د الله نشته سړی حیران شي دا به څه شی وایي بچي دي که نه مور او پلار دي که نه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد او نشته په مثل د الله باندې بل څوک الله هغه ذات دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق سوره فلق دا مکی سورت دی په ترتیب د نزول کې شلم دی او په ترتیب قرآنی کې 114 دی پس د سوره اخلاص نه قرآن کریم ختمی کی قرآن کریم پورا د ہدایت کتاب دے قرآن کریم توحید خی خلق تا د توحید کتاب دے نو د توحید دشمنان زیاد دی د توحید دشمنان زیاد دی دغه توحید او د قرآن نشر و اشاعت خورول د دې کې با رکاوټ پیښیږي رکاوټ برازي دشمنان بی شیطانان بی نو د هغې د بندولو دپاره الله پاک دا 2 سورتونه رالیږلي یا به داسې وایو قرآن کریم خزانه ده او خزانه لوټ کوي شیطانان بېدینه خلک د هغې د حفاظت دپاره الله پاک دا 2 سورتونه رالیږلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د لبید بن عاصم لونو جادو کړی سحر یې کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وخت بیمارو بیماری کې وخت تیر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل راځي وګدا واقعیا دا جبريل راځي داغه په فهم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې تفوس کوي دا څوک دی وای دا محمد دی صلی الله علیه وسلم وای دا ولی بیمار دی وای ولی بیمار دی وای لبید بن عاصم لونو په جادو کړی دی او هغه جادو زروان کوی کې فروت دی د ګمنځ په غاخونو کې هغه ټومبلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر ویختې په هغه کې کلک کړي دي دا به څنګه ښه شي چې هغه راوباسي او د اخرني دا 2 سورتونه دي 11 آیاتونه دي چې یو آیات وایي غوټه پلانیږي او په هغې فوکې کوي دا به ښه شي علي رضی الله تعالی عنه ولېږه علي رضی الله عنه هغې ولېږه او هغې راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخرني آیاتونه په هغې ویل او کلاولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن به سره کلاوېده دا 2 سورتونه شفا ده دا سورتونه د سحر او د جادو د بندیز دپاره دي دا سورتونه اخرني دا خزانه د قرآن ده قل اعوذ برب الفلق وایا پناه غواړم په رب د فلق شلونکي فلق شلونکي ته وایي ښکاره کوونکي ته وایي شپه وشلئ سبا ترې راوباسي دانه وشلئ تیغ ترې راوباسي من شر ما خلق د شر د هغه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارونه کله چې خوره شي یا پخه شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر دغه ښځو دمه چوونکو نه په غوټو کې یا په وهونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینهګر نه کله چې کینه ښکاره کوي کینهګر انسان چې کله کینه ښکاره کوي الله د دې نه موږ له پناه راکړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس سوره ناس دا مکی سورت ده 21 ده پس د سوره فلق نه ترتیب قرآنی کې 114 ده پس د سوره فلق نه قل اعوذ برب الناس ویا پیغمبره پناه غواړم پر رب د خلکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایا امت داغه تابع ده په پناه غوښتلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم محتاج دی الله ته ملک الناس چې مالک دی واقدار دی اختیارمند دی د خلکو اله الناس اله دی د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر دغه وسوسې اچوونکي نه الخناس چې پټېدونکی دی یا الخناس بیا بیا راتلونکی دی الذي هغه یوسوس فی صدور الناس چې وسوسې اچي په سینو د خلکو کې دا شیطانی اچي د وسوسې ځای د اچولو هغه زړه دی من الجنة والناس
من الجنة د پیریانو نه والناس او د انسانانو نه. شیطان په دوه قسمه دی، یو انسی شیطان دی، یو جنی شیطان دی. الله د دواړو نه پناه راکړي. قرآن کریم شروع کړو په بې باندې، په بسم الله باندې. قرآن کریم ختم کړو په سین باندې. بې او سین چې یو شي څه ته جوړېږي؟ بس. قرآن کریم چې د یاد کو د ووایې دا ستا لپاره بس. په دې باندې بیا عمل پکار دی او عمل به پې کوو انشاءالله تعالی. قرآن کریم قاری صاحب لال محمد صاحب هغه شروع کړو، آخر ته ورسېد. الله دې عمر کې برکت واچي. او ډېره نږدې ده د جومات ګوټ ته، د نږدې ده، نو لرې نه ده. کوم ملګري خبر نه هغه خبر شي، تفوس وکړي، بیا به د سره شروع کوي قرآن کریم. نو چې قرآن کریم د سره شروع شي بیا ورته کښېنئ او بیا داسې یو ورځ الله پاک راولي، دې کې به خیر او برکت وي چې کور ته ځئ انشاءالله تعالی، پیسې به مو دین به مو سویسئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. دعا وکړئ. الله پاک سم ویل څه مورد عمل کولو توفیق راکړي. الله زموږ نه هغه کار واخلي چې ته پرې خوشحالېږې، ته پرې راضي کېږې. الله هغه کار رانه مه اخله الله چې ته پرې خفه کېږې. الله که زموږ ګناهونه د ونو د پاڼو د ریابونو د زګونو نه ډېر الله ته یې په نیکو بدل کړي. الله پاکه څوک بیماران دي، د چا بیماري ده په کورونو کې، په هسپتالونو کې، الله پاکه ټولو شفا ته نصیب کړي. کم ملګري خصوصا دلته راغلي او د چا بیماریان یې الله پاکه ټوله شفا نصیب کړي. الله پاکه څوک وفات شوي ټولو ته مغفرت نصیب کړي. الله پاکه ټولو کافرو ته هدایت وکړي، اسلام ورته نصیب کړي. الله هدایت دې په ازل کې لیکلی نه وي، الله د مخ د ځمکې نه یې روک کړي. الله پاکه په دې درس کې چا کوشش کړی، محنت یې کړی، الله پاکه ټولو سایه کوشش کوم دې قبول کړي. الله پاکه د مولانا صاحب چې محنت یې کړی د هغه د سایه قبول کړي. کم ملګري کېناستلي د هغو سایه قبول کړي. الله دا کم کسان چې راغلي ختم قرآن له، الله پاکه د ټول قرآن کریم ثواب او اجر هغې ته ورکړه. الله پاکه زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړه. الله د قرآن سره مینه پیدا کړه. الله پاکه ستا دین سره مینه پیدا کړه. الله څو قرضدار الله د غیب د خزانو د هغو قرضونه ختم کړي، بیماریان یې ختم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.